الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. محترم حاضرینو، نن پدې ټولوي کلی کې د مدرسه تعلیم القرآن د مسجد او د جماعت بنیادی خوده شو. داغی پارا د دې د انتظامی او مرګرو موږ له دعوت راکړو. دا مدرسه الله دې په مرګرو باندې رحمتونه ولېږي او الله دې قبرونه منور کړي. چا چې د دې بنیاد ایښودی پای کې دوه تنه هغه ډېر اهم وو. یو زمونږه مولانا امداد الله صاحب او دویم زمونږه مولانا محمد رفیق تنار مولانا صاحب وو. یو د دې مدرسې ناظم او بل محتمم وو. بیا د هغوی د وفات نه بعد د دې مدرسې لپاره مونږه د روانولو لپاره او د شا د تلو د بچکولو لپاره سمودی لپاره د مقدس باچا صاحب هغه مونږه محتمم کړ. چونکې هغه د بل کلي نه براته نو بیا دلته ملګرو په خپل اتفاق او په مینه باندې مفتي سلیمان صاحب د دې مدرسې محتمم کړ. هر یو د خپل وس مطابق د دې مدرسې ښه خدمت وکړه او مدرسې له ترقي ورکوله. تر دې هیله او تر دې وخته پورې هغه روانه وه. مولانا شفیق صاحب چې کله هغوی راغل مدرس و عالم و
زمرګل مینا د مفتی سلیمان او د انتظامی مینا نوی راولگی د لوگا مفتی شفیق محتمم کا ورسر ناظم او انتظامیہ برابر کرا اللہ احسانو د مدرسی نورم ترقی روانو شوا او نن سن چې نورم محتممانو د خپل وس مطابق خدمت کړو او د مدرسې لا ترقی ورکړې وه نن دوی خپل محنت وکړه الحمدلله ثم الحمدلله نن دا دوره لوی ځای یو نیم کنال تقریبا پدې کې جومات بنیاد ایښودی شي او دا مدرسه نور هم ترقي کوي او مخکې روانه ده مدارس او د در ځایونه د دې یو څو څیزونو ته ضرورت دي یو دا چې د دې لپاره الله یو ځای خوښ کړی ځمکه خو ټوله د الله ځمکه ده امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کوي چې په ټولو کې غوره ځمکه د جومات ده نو بیا د بازار خبر واړي چې بازار کو ناکاره ځمکه د ځمکو کې خو په بازار کې مونځ کېږي او که نه نو بیا دا مسله ذکر کوي چې بازار کې مونځ کېږي که ځمکه ناکاره ده خو مونځ پکې کېږي نو بهترینه ځمکه هغه د جومات ځمکه وي او دا د الله خوښوي چې د چا ځمکه د الله خوښوي نو په هغې باندې جومات قایم شي دا ځمکه د چا وه ابتداءً چې د چا وه کېدی شي د هغوی یو عمل الله ته خوښ و او د هغوی په ځمکه الله غوښتل چې جومات جوړ شي پیسې ډېر خلک ورکوي ځمکې علي څوک ځمکه خرڅوي څوک نه خرڅوي خو دا د هغه ځمکې والا خوش قسمتي چې هغه د جومات دپاره ورکړي او خرڅه کړي نو دا په هغوی د الله احسان او د الله مهرباني ټیک دی د هر چا ضروریات دي مجبورۍ مفتي ورکولی نه شي بیا په دغه ځمکه چې د چا پیسې ولګي نو هم د الله په دربار کې د هغې یو مقامي د هغې یو حیثیتي خو کار د بنیاد نه روان شي او بیا ورو ترقي کوي وخت کم دی خو زه مختصرا د یو حدیث طرف ته اشاره کوم نبی علیہ السلام وی چې تن راوی بوکا راویستا یا دو بوکی راویستی فتحال هغه درانه شوه بیا بل راوی هغه بوکا راویستا هغه ډېره درانې بوکي وي تعبیر یې ویستا اول ابوبکر او دویم عمر رضی الله تعالی عنه بنیاد خو نبی علیہ السلام ایښی واغی لگا ترقی بیا حضرت ابو بکر ورکا و داغی نرستو بیا ترقی حضرت عمر ورکا چه 24 لاکھ مربع ازمکا اگی باند اسلام جنڈی اتری دی علمت کے لارا و داغی دا مطلب نو چه حضرت عمر دا نبی علیہ السلام لگنی بہتر ہو و بنیاد سے چاہیے ہے و اگا پہ اخلاص ہو ناغی اللہ ترقی ورکولا نو یو دا چې یو ځای دویم دا چې بیا د هغې دپاره یو نصاب تعلیمي او دریم دا چې د هغې دپاره بیا استاد صحیح دا درې واړه څیزونه دي قرآن کې هم الله د دې ذکر کوي چې د مدارسو د مساجدو د بنیاد ذکر کله قرآن کوي حضرت ابراہیم علیہ السلام بارک اللہ وی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ کلاچ ابراہیم علیہ السلام بنیاد بیت اللہ اجھتو جبریل امین راوی غلطان نخراخ کلی دیدائی کی بنیادو کنا خانہ کعبہ کو مکہ نوان و طوفان نور کے بیاغا روکا شوی و پاگی شدی او خاور راغلے وی
जिब्रील अमीन ने खराज कला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चागदा लटवाई की बुनियादों ने लावतल यो लारो ज़ियदी और बारी शुरू शो अगर बुनियाद आगे खींचो या जाय जोड़ शो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कई लगाई रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिका व युज़क्कीहिम अल्लाह देंगे पैगंबर रावलेगी दुदाई रावलेगा अल्लाह पैगंबर रावलेगा दुदाई रावलेगा इंसान रावलेगा जगह इंसान दे इंसान पे खबर बांधे खबूहीगी और क्या अल्लाह चला पैगंबरान रावलेगल में दुखों पर जो रावलेगल वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही अल्लाह या पैगंबर ने रावलेगल मगर बजबा लबले जो कौम बांधी कौम बा संगा खबरी गोली नु पैगंबर बा आगज की खबरा कोला इब्राहिम अलैहिस्सलाम वही अल्लाह जाए में जोड़ के खुदाइला उस्ताद बेकार दे अल्लाह पैगंबर रावलेगी तो दही रावलेगी निसाबे से यतलू अलैहिम आयातिक व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा चलाइवान इस्तादलाइल वही नहीं था कुरान और सुन्नत गई अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह मुश्किलातुल कुरान की जिक्र गई हिकमत के मुकाबले किताब राशि मरात न सुन्नत सिर्फ तालीम सिर्फ ये ना थ्योरी ना बल्कि प्रैक्टिकली उमरता हो गई वल हिकमा कुरान उमरता हो गई और अपने तरीके उमरता हो गई मुअल्लिम और उस्ताद उनका बेहतर पकारी ना मदरसा ददी उस्तादान चिकन तेरशवी तनार मौलाना से नवाली नवाली अफल मेहनत करे कार्य करे कोशिश करे और अल्लाह की किताब और सुन्नत और पैगंबर खिदमत करे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुआ होता और दुआ कबूल शुआ ढेर जमाना बाद कबूल शुआ दागी नतीजा ढेर जमाना बाद रहा था और अल्लाह पैगंबर रावली के अगले बेहतरीन किताब वर्क चाहिए तो कुरान करीम और अदास निसाब वाला वर्क चढ़ा उदास अमल यौदास निसाब यौदास दस्तूर चढ़ाई तो दिला तो मजब कराजी है कि कमी और ज्यादा तो क्या जरूरत कराजी जगह अल्लामा इकबाल वही तूने मैदानी क्या ये तू चीज तूने मैदानी क्या ये तू चीज ज़ेर गर्दों से तमकीनी तू चीज ताता बदनी से जिस्ताइन से शेदे तूने मैदानी क्या ये तू चीज ज़ेर गर्दों से तमकीनी तू चीज आ किताबी जिंदा कुरान हकीम हिकमत उला यज़ालस्तु कदीम स्टाइल दस्तूर अगर कुरान हकीम ने चरागी हिकमत अरे लाजाल और कदीम ने नो अल्लाह बेहतरीन दस्तूर वर्ग और अगर सिर्फ गाने खल को रपारा नो अगर आइंदे रपारा दुरुस्त खल को रपारा अगर दस्तूर योना अमलो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दस्तूर खल के और दागी परिणा के आगे तो माशरे इस्लाह शुरू करा वही माशरे की मुख्तलिफ जरूरतों बराते कल वह बदम जरूरत रहते कल वह माल जरूरत रहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात आखिर बसुब बादशाह ले उसी या साहबी देया तुम खलीफतुल कल्बी अगले सो
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تو وی کینا بیا اعلانو که څوک به اوسي هغه دا پاسې ویزه حضرت ورته وی کینا په درېیم ځل بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک به اوسي هغه ویزه ولې دا نور صحابه یېرېدل یا هغوی بزدل و یا هغوی دې ته تیار نه 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 هغوی دا دنیا ته ښېله چې موږ یو کس سر په تلي کې کېږي او میدان ته ودانګي نو هغه موږ رسو کوو بیا نه ما پرېږدي چې دی دغه ذمه داري وکړي د دې وجې جبریل امین به کله کله د دې آیت البخاري و درقلبي په شکل راته دا شکل الله ته خوښ شوی و دغسې به د مال ضرورت راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم به وي څوک دی چې هغه زما امداد په دې کې وکړي صحابي به پاسې زه حضرت ابوبکر به خپل ټول مال راړو حضرت عمر به نیم راړو حضرت عثمان به د کجورو باغونه واخیستل او مسجد نبوي ته به وقف کړل هغه به لوېده په دې کې چې کله دا کار کې نو کله کله به ستا مخالف او دشمن هغه الزامونه هم لګوي هغه بدنامي هم لګوي کوم چې منافقان نو هغوی به وي یاره دا دوم په دې چاندو باندې موږ پوځې لراوستو کله د یو څه لپاره او کله د بل څه لپاره نو قرآن کې الله د هغې ذکر وکړه ومنهم من یلمزک فی الصدقات بعضې د دوی نه څوک دي چې تا باندې الزام لګوي په صدقاتو کې تا باندې بدنامه لګوي الزام لګوي چې د ده بل کار نشته بغیر د چاندو نه د ده بل کار نشته بغیر د پیسو جمع کولو نه د ده بل کار نشته بغیر د صدقاتو نه نو په دې کې هر څنګه خلک راغلل څه به داسې و هغوی به یو برک وکړه بلغلي به شو څه به داسې و چې هغه به ډېر ناکاره او کمسل و نو په هغې کې یو تانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده نه مې څو خلاصولی نه شي یو صحابي وایي زه به دې خلاص کړم خو ما ته اجازت وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اجازت وکړه هغه لاړ او د مدینې نه بهر د هغه ځای و اوس هم هغه کندرات شته هغه له اواز ورکړ چې هغه راکوز شو نو ورته وایي یاره د محمد رسول الله نه تم شوي یو کله راته وایي دې له چانده راکړه کله دې له کله دې له نو که تا سره څه پیسې او را دې کړې تاله به زه بیا درکړم هغه ورته وایي امانت را څخه کېده نو بیا به درله درکړم ویسا امانت خو کمسلی نو هغه وایي ښځې را سره امانت کېدی نو هغه ورته وایي سبا به زموږ اولاد ته بیا خلک پیغور ورکوي چې ستاسو میندې خو په پیسو کې ګاڼه شوې وې نو بیا هغه وایي بل څه راته ووایه وایي وسله را څخه امانت کېدی وایي به ټیک سبا به زه تورې راړم تا څخه به امانت کېدم او موږ له پیسې راکړه بله ورځ یې لاړه او ملګري ځان سره راوستل او تورې ولاړې اواز یې چې ورکړ ښځې ورته وایي د دې اواز نه ګورې ما له بوی راځي ځمه وایي نه نسې پېژنمه چې راکوز شو صحابي ورته وایي یاره ډېر ښایسته بوی درنه ځي دا که ما در دې لګولي هغه ورته وایي دا خو ما داسې ښځه کړې چې ما له ډېر خاطر لګوي یاره ما ته اجازت وکړه سر ډېلې بوی ومه نو هغه ورته وایي بوی که که نه سر ورله بوی که یاره وایي ډېر مزېدار بوی دې ځي بیا یې ورته وایي بیا یو ځل یې بیا بوی نو هغه وایي بوی که چې را نږدې شو دې سر مې ونیو ملګرو ته یې وایي را منډه کوي اچھا هغوی راغلل شروع یې پرې وکړه کوترای کړ او لاړې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې خلاص مې کړې تېنه د دین په کار کې بیا مختلف مراحل راځي موقع راځي کله به د مال راځي کله به د سر راځي ځکه وایي مست عشقان د عاشقان دایم لا یخافون لومة
لائم عاشقان بخبل شرک مسجد چاز ملامتیانا نیریگی خلق بے ملامت گئی ہو گئی اخبر کار گئی مدام مدرسی داد دین زائنہ و مراکز دی اوانت ابراہیم علیہ السلام نرا شروع دی اصحاب صفو بیانور دا سرات لر دی مدرسونا اللہ دین کارلی دی کہ اللہ علماء پیدا گئی پدی کہ اللہ دانا چامان لگئی چاہا مفلیسی دان چامانم نیچے نہ لگئی مالدار خودیری وہ دے چاہا پا دمو لگی وہ چاہا پا اجراگانو لگی اور دے چاہا اللہ پا دین لگئی نو دادا اللہ خبری اور نظام دے دا مدرسہ امداد اللہ کاکا اللہ دے اوبخی دیرا جس سڑو اور اچھر با مرگر پسی گرزے دے اور مدرسی خدمت کو تنار مولانا سے وہ داغی نرستو نور مرگریو اور اس بھائی رالل دا مدرسی لا اللہ توسیع ورکا نر بدی رائے دا جماعت افتتاوشی دا با نورم خیستشی اللہ دی دیلا نورم ترقی ورکی اور سورہ خلق چپدی کی مرگر دیاو کی تاولو کی دا معشوم بچے معشومان ہو بل دوئی مالا پیچا راکا پیچھے راکا معشوم اڑا بھی اخبری پیسے جمع کئی اور بدے کے لگے دا یا خوش قسمتی اللہ دا زائے باد لری اور بدے کی جسوم مرسا تعاون کی اللہ دا غی کورونا دا خیرونو دا برکتون نے رکھی چونکہ وقت کم دے دا بان ٹیم دے پدی خبر اتفاق ہون اور اللہ دے دیزالا دیر ترقی ورکی یا دعاو کئی چدا زائے چھا بنیادی خود رہے سوک پدے کی خدمت کئی منڈوئی اللہ دائی پا معلوموں کے دائی پا نفسونوں کے خیرون او برکتون آوا چاہی کم علماء طلباء عوام دیزائی تراغلی دی دا چاسا واجر ضرورتوں نے یا اللہ دے پخبل فضل و احسان باتی پورا کی چاچ منگلہ قرآن و سنت پلاس کے راگڑی دی اللہ داغی او داغی دے مرگر و قبرون منور کی دا چاہ دشمنائی و طرف گنائی اللہ دے غب دوستائی باندے بدلی کی سوک پا جیلونو کی اللہ دے پا خوشحالو باندے خپل کورونو تراولی سوک خپل کورون مہاجری اللہ دے غی خپل کورون دا پا خوشحالو باندے راولی اللہ دے چاچ ساو آجے و تکلیفو نئی اللہ دے بخبل فضل و احسان باندے پورا کی اور اللہ زمان طور نہ دخبل رضا کارون سرگن کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمت